نن به ته سم مالدار یې، سبا به د سره 1 روپۍ نه وي، سبا به د الله رب العزت هر څه والي. نن به ته ښه صحتمند یې، سبا الله رب العزت در نصیحت واخلي. د هر څه د امتحان تحت دي. الله رب العزت هر انسان نه امتحان اخلي. مسلمان الله رب العزت انسان باندې هر قسم حالات راولي. کله چې سخت حالات در باندې راشي نو د سختو حالاتو مقابله وکړئ. په سختو حالاتو کې به جړاګانې، فریادونه، جزا فضا او شکایتونه به نه کوي. که انسان په دنیا کې ډیر مست ګرځي، ډیر مستی او عیاشي او فحاشي کوي، هم دا ژوند تیریږي. که یو انسان په دنیا کې د الله رب العزت د احکاماتو تحت ژوند تیروي، هم دا ژوند تیریږي. لیکن په دې هر قسم که یو انسان په ژوند کې عیاشي او فحاشي او مستی کوي، که کوم انسان په ژوند کې د الله رب العزت د احکاماتو تحت ژوند تیروي، په دواړو انسانانو باندې دا ژوند تیریږي. او دا لازمي خبره ده چې هر انسان باندې په ژوند کې حالات راځي، هر انسان باندې په ژوند کې تکلیفونه، ازمایښونه راځي. نو دغه تکلیفونو او ازمایښونو سره به موږ صبر کوو. یو بزرګ واقعا نقل کوي، فرمایي چې یو بزرګ ته یو انسان راغی او ورته ویل، دغه بزرګ دی وخت کې روټۍ ته ناست و. نو دغه کس ورته راغی، ورته وایي چې ستا ورور وفات شو. دغه بزرګ ورته وایي چې ښه راځه کښېنه ما سره روټۍ وخوره. دا کس ورته وایي چې ستا ورور وفات شوی او ته ماته وایي چې راځه روټۍ وخوره. د بزرګ ورته فرمایي چې راځه تا نه مخکې ماته پته وه. نو دغه کس ورته وایي چې زما نه مخکې خو تا ته څوک هم نه دي راغلي، څنګه تا ته پته وه؟ نو هغه بزرګ ورته فرمایي چې الله رب العزت قرآن کې فرمایي چې کل نفس ذائقة الموت، هر نفس چې دی دا به د موت ذائقه دا چکی، دته به د مرګ خامخا راځي. چې یو شی دومره لازمي او بالکل سټمپ شوی خبره وي، نو هغې کې بیا جزع فزع او جړاګانو او فریادونو ته څه ضرورت دی؟ کپړو شلولو ته څه ضرورت دی؟ بلکې دغه وخت کې د انسان د صبر پته لګي چې انسان څومره صبر دغه وخت کې کولی شي. کله چې یو انسان باندې مصیبت راشي، یو انسان باندې مشکلات راشي، دغه وخت کې د انسان د صبر پته لګي چې انسان څومره صبر کوي. علما فرمایي چې دغه انسان دی خپل ماضی کې چې کوم د باندې غمونه، تکلیفونه راغلي وي، یا د په گاوند کې، چم گاوند کې یارانو دوستانو باندې چا باندې داسې غټ تکلیفونه، غټ ازمایښونه راغلي وي، فرمایي چې دی هغو ته وګوري، خپلو غمونو ته دی وګوري، او یا د خپلو ملګرو هغه ماضی کې غمونو ته وګوري چې هغې باندې مخکې کم غمونه، کم پریشانی، تکلیفونه ور باندې راغلي وو. آیا تیر شول که نه شول؟ خامخا تیر شول، ختم شول. څنګه ختم شول؟ انسان سوچ کوي وایي زه خو پوهیم نشم ختم شول. نو لہذا انسان د صبر کوي او فوکس د ټول په خپل اخیری انجام باندې ورکي، د قیامت د ورځې د مرګ چې هلته ما سره څه کیږي. آیا کنن ما باندې تکلیف دی، ما باندې ازمایش دی، دا هر څه د الله د طرف نه دی. په دې کې که زه صبر وکم زما اخرت دا پېښه کیږي، که زه په دې صبر وکم قبر زما په دې باندې ښه کیږي. الله رب العزت د دې صبر ماله بدلی راکوي، په دې دنیا کې به هم بدلی راکوي او آخرت کې به هم ماله بدلی راکوي. لہذا تاسو به سوچ کړی وي کله چې یو انسان یو منزل ته روان وي، په لاره کې هغه باندې که هر څومره تکلیفونه، هر څومره ازمایښونه، شپې ورځې ور باندې راشي، هواګانې، بادونه، بارانونه ور باندې راشي، لیکن د ده فوکس ټول هغه اخري منزل ته وي. هغه تکلیفونو باندې د سر نه ګري، وایي پرېږدوه د اسیم تیریږي، خپل اخري منزل ته ځان ورسو. څنګه موږ تاسو ورونه چې بهر ممالکو ته ځي، شپو په میاشتو باندې سفر یې کوي، موږ تاسو اورو ډیرو ویډیوګانو کې موږ تاسو کتلی دي چې هغې باندې څنګه تکلیفونه راشي، تر دې پورې چې هغې باندې مرګونه راغلي دي، تر دې پورې چې هغوی د په ځنګلو کې ورک شوي دي، خو فوکس ټول اخري منزل باندې وي چې زه به فلانکي ملک ته ځان رسومه. نو چې هلته ځان ورسوي هغه د خپله کامیابي ګڼي ظاهره باندې. نو لہذا همدغه شانته کې په دې دنیا کې که په ما او تا باندې څه مشکلات راشي، څه ازمایښونه راشي، مونږ دا ایمان دی چې هر څه د الله د طرف نه انسان ته را رسیږي. نو چې کله هر څه د الله د طرف نه انسان ته را رسیږي، مسلمانه بیا په هغې باندې صبر هم کول پکار دي. لکه څنګه چې
په ما او تا باندې دا راحت او دا ښه حالات راغلي دي، دا نعمتونه چې الله را باندې کړي دي، دا هر سیم د یو ازمایش تحت په ما او تا باندې کړي دي چې آیا دی په دې باندې صبر کوي که نه کوي، د دې شکر ادا کوي که نه ادا کوي، د دې نعمتونو د دې روغ وجود د دې روغ صحت. همدارنګ الله رب العزت انسان باندې مشکلات هم راولي، تکلیفونه هم ور باندې راولي. نن به ته سم مالدار یې، سبا به د سره یو روپۍ نه وي، سبا به د الله رب العزت هر څه والي. نن به ته ښه صحتمند یې، سبا الله رب العزت در نصیحت واخلي. دا هر څه د امتحان ما تحت، د امتحان تحت دي. الله رب العزت هر انسان نه امتحان اخلي، په دې دنیا کې هم ته اخلي، خو دې امتحان کې هغه دې دنیا کې هغه امتحان د صبر په شکل باندې دی چې د انسان صبر ور باندې کوي که نه ور باندې کوي. او د آخرت امتحان هغه ټول د آخرت امتحان ستا په دې دنیا باندې فوکس دی. دې دنیا کې چې ستا څه کړي، آخرت کې به د هغې سزا جزا درکول کېږي. که په دې دنیا کې تا په ازمایښونو تکلیفونو باندې صبر وکړو، د قیامت په ورځ به الله رب العزت د دې بدلی درکړي. لیکن که په دغه امتحاناتو باندې په دنیا کې تا جزع فزع وکړه، تا جړاګانې فریادونه ور باندې وکړل، او تا ووایې چې الله بس یو زه دې لیدلی یم، بل هېڅوک دې نه دی لیدلی، نو یقینا چې د قیامت ورځ به دی ډېره سخته وي، ډیره تباه کن حساب او کتاب بدی وي، او جنت دی او دوزخ دی. نو یقینا چې په دنیا کې چا صبر کړی وي، الله رب العزت دغه بدلی ورکي او جنت ته بوزي. او په دنیا کې چا صبر نه وي کړی په ازمایښونو تکلیفونو کوم چې د الله د طرف نه دي، یقینا چې الله رب العزت نه د دې ناشکری هم بدلی په آخرت کې ورکي چې هغه به د جهنم په بدل کې وي، د سزاګانو په بدل کې وي. الله رب العزت موږ تاسو ته په دنیا کې په دې معمولی تکالیف او پریشانو باندې صبر را نصیب کی.